زما دا پیغام نن ډیر زیات ضروری دی. هر یو پښتون او هر یو پاکستانی به شیر کوي او هغه د افغانستان ورونو ته به ورسوي کم چې په پاکستان پسې کنزل کوي او پاکستان ته په سپک نظر باندې ګوري. وایي که زما د شخصیت حدونه ګوري، که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما پن زما د فکر ترجمان دی. کم لیجنډ لیگ چې ملګرو په ټوله دنیا کې چې کم ریټایر کرکټران دي د هغوی یو لیگ وشو او په هغې کې ګټه چا ترلاسه کړه؟ د پاکستان شاهد افریدي د هغه ټیم کپتان و. په هغه ټیم کې د افغانستان چې کوم اصغر بی دی نو هغه هم په دې ټیم کې و. د سریلنکا هم دوه درې چې کوم کسان دي نو هغه په دې ټیم کې و، خو پاکستانیان پکې زیات و. پاکستانیانو کې څوک و ملګرو؟ شاهد افریدي و، سهیل تنویر و، مصباح الحق و، محمد امیر و. نو داسې ډېر زموږ لیجنډ په هغه ټیم کې و ملګرو او ټراپي هم هغوی اوچته کړه. خو په دې کې بیا ډېره اهم او ډېره د خوشحالۍ خبره بله ده. هغه کومه ده ملګرو چې کوم د انډیا ټیم و د لیجنډ نو هغوی د دې فاینل نه او د دې لیګ نه بهر شوي وو. فاینل د چا و ملګرو؟ د یورپ چې کوم ټیم و په هغې کې کریس ګیل و، جیټ کیلس و او ډېر داسې نور د یورپ کسان و. د هغوی سره فاینل و یوه ډېره غټه ګټه ترلاسه کړې ده. نو اول خو پکې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د انډیا کوم لیجنډ ټیم و نو هغه د په وخت باندې بهر شوی و. او بیا د خوشحالۍ خبره دا ده چې د پاکستان شاهد افریدي د هغوی کپتان و، یعنې دا د پاکستان ګټه وه. او بیا شاهد افریدي چې کوم کردار ادا کو نو زه وایم د دې نه بل غټ کردار نشته، خو که څوک پې پوهېږي. هغه ټراپي څه چلو کو ملګرو؟ هغه د اصغر په نوم باندې کړه، کوم چې د افغانستان لیجنډ دی او د ټول افغانستان په نوم باندې کړه دغه ټراپي. خو افسوس دا دی ملګرو، اوس خپلې اهم خبرې له راځم چې زما د دې خبرې مقصد څه و. ما یو ورځ دوه مخکې په انډیا ټیم باندې یوه ویډیو کړې وه چې انډیا میچ بایللی و. نو په هغې کې کمنټس وګورئ. د انډیا کسانو په هغې باندې کمنټس نه دي کړي چیرې دا تا غلطه خبره کړې ده چې انډیا میچ بیلو نو تا له پې خوشحالي نه وه پکار. په هغه ویډیو باندې زموږ د افغانستان رونو ما ته ډېر میسیجونه په واټساپ هم وکړل. هغه میسیجونه تاسو سره د شریک کولو نه دي. هغه کمنټس لاړ شئ په خپله باندې وګورئ چې هغوی کوم الفاظ استعمال کړي دي. ما چې کله دا ویډیو شیر کړه او ما د دغې افغانیانو وروڼو کمنټس وکتو نو ما ویل یاره دا ویډیو زما په خیال ما د افغانستان خلاف کړې ده. نو ډېر خفه شوم. وایي دغه زموږ وروڼه دي. ته په کومه طریقه باندې هندو ترور وې؟ قرآن مجید الله جل شانه فرمایي چې دغه غیر دینه ستا وروڼه نشي کېدی، ته ورته ترور وې. په کومه طریقه ورته ترور وې؟ مسلماني هغه دې هم پرېښوده، مسلمان دې د ځان دشمن کو او هندو له دې لاس ورکو. وایي دا زموږ وروڼه دي. نو د دې نفرت د خورولو مقصد څه دی؟ زه صرف تاسو نه دا تپوس کوم چې دا نفرت آخر ولې دی؟ خو موږ به الحمدلله ستاسو سره د مینې محبت اظهار کوو څنګه چې شاهد افریدي د محبت اظهار وکړو او ټولې دنیا ته پیغام ورکړو چې موږ ور د افغانستان سره ډېره مینه کوو. موږ د دغه پښتنو وروڼو سره ډېر محبت ساتو. حالانکه یو پکې د افغانستان د کرکټ لیجنډ و، هغه چې کوم د سریلنکا کسانو د هغوی کردار دلشان پکې و. دلشان هغه میچ راړولی دی، خو شاهد افریدي هغه ټراپي د اصغر په نوم باندې کړه، د دلشان په نوم باندې نه کړه. خو زه هغې خلکو ته ویم کوم چې نفرت خورئ، هغې خلکو ته ویم چې کوم عجیبه عجیبه کمنټس کوي، عجیبه عجیبه الفاظ د پاکستان دپاره استعمالوي، نو زه هغوی ته دا ویم چې ولې تاسو د دې محبت څه زده کوئ نه؟ چې دا خلک څومره محبت کوي د افغانستان د پښتنو سره. زه تاسو ته چیلنج در کوم په ما باندې د څوک ثابت کړي چې ما چېرته د افغانستان د وروڼو خلاف یو لفظ استعمال کړی دی او دا د چا د وجې؟ په پېښور کې چې کوم زما رور دی صابر، دا صرف د هغه د وجې ما د افغانستان د وروڼو محبت کتلی دی. زما په پېښور کې د دمې ځای که زما 2 شپې که زما 3 شپې چې زما څومره هم دمی هغه زما د محمد صابر سره وي. صابر څوک دی؟ هغه افغانی دی، خو نه زما رور دی. زه په پاکستاني باندې دومره اعتبار نه کوم څومره چې په هغه افغاني باندې زه اعتبار کوم. د هغه رونه د هغه پلار چې ما له کوم عزت راکوي زما د الله په ذات باندې قسم وي چې زما نه ځان روک کي. هم د دغې نفرت زده خلکو د لاسه هغه خلک هم بیا یادېږي کوم چې روغ وي. ځکه صابر به ایمان اکثر ګیله کوي، وایي نوید به د دې خلکو د لاسه وایي بیا مونږ هم سترګې نشو اوچتولی.
نو زه دغه خلکو ته وایم چې الله جل شانه فرمایي چې غیر دینه ستا دوست نشي جوړېدی. چېرته د یو علم سره کښېنه، چېرته د یو مفتي سره کښېنه، وایي زه هندوانو ته رور ویم او پاکستان ته دشمن ویم. آیا دا زه ټیک کوم او که غلط کوم؟ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو واس پاکستان زنده باد، افغانستان زنده باد، تل دې وي، آباد دې وي زموږ وطن، پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله پامان.